ګرانو کتونکو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق غواړي چې په دغه رمضان المبارک کې د بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو سره تعاون وکړي، هغه د وړو په مد کې وي، د چینو په مد کې وي او ورسره د غوړو په مد کې وي. زه خو یو د فیملی بنسبتي والا ډېر زیات مننه کوم چې د لکونو روپو غوړي یې راکړل، د لکونو روپو وړه یې راکړل، ورسره چې کوم دی نو قجورې یې راکړې. نو الله پاک دې د هغوی قدرونه وکړي. زما شاته چې دا کمې زنانه دي په دې کې 3 هغه زنانه دي چې 9 کاله شو چې د هغوی خاوندان غیب دي، 3 پکې هغه زنانه دي. کومې زنانه له چې موږ وختن په وختن وړه ورکوو. یوه زنانه پکې هغه ده چې د کلونو راسې دلته راځي او 2 خاوندان یې کړي، یو لاول مړ شو، بیا په بل نکاح شو، بیا غم مړ شو، د هغې نه پس تسلسل سره چې کومه ده دلته کې را روانه ده، د کلونو راسې د الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن نه مستفید کیږي. ګرانو کتونکو اگر چې منګه د ان 24 نه دې پېرې الیکشن کې داخله کړې ده، خو دغه الیکشن کې داخله موږ په پوټ پیکج او په دې سیزونه نه ده کړې. زموږ دا تسلسل چې کوم دی دا د کلونو را سره روان دی، خو موږ ته میدان خالی وو، موږ وی چې په غټه سطح باندې د دغې خلکو خدمت وکړو. انشاءالله همدغه شانتې به کېږي چې داسې 400 کې به داسې غریب کور نه وي چې الف خان شیرپو هغه کور ته رسېدلی نه وي. نو د خپلو کتونکو نه مې دغه خواست دی چې په دې کې پارټي بازي نشته، دا صرف الله سره تعلق ټیکول دی او دغه یو چانس دی چې دغه روژه کې الله پاک موږ ته بخښنه وکړي. دې کې پارټي نشته چې ته د کمې پارټي او ته د کمې پارټي او ته د کمې پارټي او ماله به راکې خو نه به راکې، نه دغه خبر نشته. دې خلکو له ما وختن په وختن اوړه ورکړي دي، چونکې دې پېرې اوړه چې کوم دی د دې پرې شوي دي د حکومت ته طرف نه یو ښه اقدام دی. نو په دغې وجه باندې غوړي چې کوم دی دې وخت کې ملاوېدل دا ډېره ګرانه ده. 3,500 باندې یو ډبې دی د غوړو، 3,500 باندې یو دی. دا یو زنانه ده، دې نه به تپوس کوو ستا خاوند شته که نه؟ شته خو هغه په ماته راډونه دي پکې، په یې ماته راډونه دي پکې. څو بچي دي؟ 4 مې لوریانې دي او یو مې زوی دی، بس 15 بچي مې دي. او ګټه وټه هم څه ده؟ نو بس ګټه دا ده چې بل کال خو چې خپې ماته شو خواښې مې ساتلي او دې کال چې بیګې د زلزلې سره ټوپ والي خپې دړ کوي، نو اوس راته هېڅ پته نه لګي چې څنګه لکه دغه به کېږي. او زه په خپله کار کوم، خانانو سره یم، دا وړه لور مې څه د هغه هم را سره کار کوي، خانانو سره. سکول نه مې ریسته 3 ځي او دا یوه نه ځي ما سره ځي، وړه جینۍ راته لوبۍ دغه کوي. غریبي مې ډېره زیاته ده. صحیح ده صحیح ده. دا والا دا د غوړو ډبې والا خوشحاله بالکل. ولې نه وسلام کامل کله زمون خو د 9 کال دی چې د علم خان شیرپو نه راسن روغون روجې لپاره غون پیکیج موږ ته میلاویږي. نه دا موږ سره یو کال دغه کوو ګزارې سره خورو، کله هم کمې پیسې راځي بیا د پسې راځو راکوي راله. ستا ته بچي دي؟ زما ته بچي دي او 9 کال دی چې خاوند هم غیب دی. صحیح ده. دا ځان سره واله وړه خو د سره میلاو شوي که نه؟ ښه دا پیته ما 4 بچي دي، سړی هم نشته دی، دا 9 کال دی دا او دغه دی بس تا واړه بس په دغه مزاري کوو، بس ستا دغه چې کال په کال راځو ته راله کله غوړي کله اوړه کله څه دي راکړي دي. نو ستا ډېره مهرباني، ستا ډېره مننه چې ستا باندې زموږ واړه په تا باندې آباد دي. انشاءالله میلاویږي به ښه، نور به مرسه میلاویږي. ښه تاسو؟ زه زموږ 9 کال چې خاوند مړ دی او دا واړه بچي مې دي، همدلته راځو دا سر سره کوي پرې وخت مې تېر. څو بچي دي؟ 3. د خاوند ژوندي جاړ پته نه لګي. 9 کال ته خو چاکر خدمت هم نشو کولی، څوک هم را باندې نه کوي، تاسو ځوانان یې، بس به کوو د یو بل خیر زکات ته ناست یو، څوک را باندې کار هم نه کوي په دې وجه باندې چې دا والا ځان سره. ښه را دې خوښې جي. ښه ستاسو؟ زما یوه لور ده او دا 2 کاله مې شو چې کونډه شوې یم، مور کره ناسته یم، پلار مې نشته دی او بس دا 2 وروڼه خویندې مې دي او واړه دي. زه یو بل کره خدمت کوم، مور هم ساتم او دا لور هم ساتم. مخکې راغلي دلته؟ نه دا مې لومړی ځل دوی ځان سره راوستی. صحیح ده. الله به خیر کړي. ښه دا ځان سره ونیسئ، راشه دې خوا ته. ښه زما واړه بچي دي، زما خاوند مړ دی، تاسو ته ښه پته ده، زموږ د کور هر څه یو نه 2 مړه دي او 2 او اوس مې واړه بچي دي. بس همدا ځای دی زموږ، بل ځای ته خو موږ نشو تللی خیر زکات چې بس همدلته موږ راځو، بس ته موږ سره وس امداد کې. بس الله پاک دې څوک چې دله رالیږي هغې له دې الله په لیکونو بدلې ورکړي او امتاله دې هم درکړي، ځکه چې
ته موږ له نه راکولی او تا زموږ دغه ته نه ده ښکولی موږ سره خو چا امداد نه شو کولی. ګرانو کتونکو دا هغه خلک دي چې دا هغه انتخابي ضرورتمند چې د چا د ګټې وټې سړی نه وي، د چا د ګټې وټې سړی نه وي، جون کې ګراني زیاته ده، هر سړی ضرورتمند دی، دا نه چې هر سړی ضرورتمند نه دی، خو چې د چا د ګټې وټې یوې زنانه پکې اته بچي دي، د بلې څلور، د بلې درې، د خاوندان نشته، نو دا ډېره زیاته چې کومه ده نو ګرانه ده. انشاءالله دا تسلسل سره د الله په مهربانۍ سره دغه سلسله روانه ده او خدای پاک زموږ نه دا کار اخلي. ګینې خلکو کم قسم تورونه، بختانونه، شکایتونه، پروپیګانډې ونه کړې، خو الحمدلله نن خو چاته د غوړو ډبې میلاو شو، زما ضمیر خوشحاله دی چې ځه خالي لاس رانه څوک نه لرل، د 3.5 زره روپو ډبې یا یوړو. الله پاک دی خلکو سره ډېر خو کي، فیملی بنسبتي والا سره، او انشاءالله د تسلسل سره به دا سلسله رواني. خو چرې تاسو را سره امداد ډېر دغه کو نو دا خلک د وچې سودا چې دوی له ما دال هم ورکړی وي، چینی مې هم ورکړي وو او مساله مې هم ورکړې وه، نور څه مې هم ورکړي وو، روجې مې هم ورکړې وې. و انشاءالله دغه تسلسل به جاري ساتو. روجه کې به دوی لا چې کوم دی نو د چاولو غم هم کوو او د نورو څیزونو غم هم کوو. مننه.